د دنیا د نفع لپاره خلک انګلیش زده کوي، چینی ژبه زده کوي، اردو فارسی زده کوي، خو قرآن مجید نه زده کوي. ولې؟ وایي چې قرآن مجید ګران ده، سخت ده، نشي زده کولی. انګلیش زده کولی شي، د کاروبار دپاره چینی ژبه زده کولی شي، د کاروبار دپاره اردو ژبه زده کولی شي، د کاروبار دپاره فارسی زده کولی شي. هر هغه ژبه چې دی کاروبار باندې کوي هغه زده کولی شي، لیکن قرآن مجید نشي زده کولی. وایي دا سخت ده. داسې خلک شته چې په خپل اولاد باندې هر قسم سخت کاروبار زده کوي، د دنیا کاروبار زده کوي، خو قرآن مجید نه په زده کوي، د دین تربیه نه ورکوي. ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، تاسو یو وخت دا سوچ وهلی ده چې زما د زوی او زما د لور دا فرض لمونځ زده ده او که نه ده زده؟ بیا د بې معاف چې د پلار یې لمونځ نه وي زده، نو هغه پلار به خپل زوی ته څنګه ووایي چې زویه تا لمونځ زده ده او که دې نه ده زده؟ کم پلار چې لمونځ نه کوي نو د ده اولاد ته ګوره هغه هم لمونځ نه کوي. ای زما عزتمندو ورونو، په خپل اولاد باندې لمونځونه زده کوئ، خپل اولاد ته د دین تربیه ورکوئ، قرآن مجید په زده کوئ. ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، پر تاسو خو وخت تیر سو، تاسې خپل لمونځ اوس نشئ زده کولی، بیا به ستاسو اولاد به کله ستاسو وخت ته راورسېږي بیا به ستاسو اولاد دغه رقم افسوس کوي لکه تاسې اوس کوئ. بیا به ستا د اولاد به سم لمونځ نه یې زده، نو ته هم لمونځ زده که، فرض ده در باندې په خپل اولاد باندې هم دا لمونځ زده که.